د نظر حفاظت په تمام اعمالو کې د ټولو نه عظیم عمل لوی عمل دا د نظر حفاظت کول دي. نظر حفاظت دې دومره پیدې دي. علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمایي ما په جیل کې وخت تیر که دام یو عبادتو، ما منځ وکه دا منځم یو عبادتو، ما حج وکه دام یو عبادتو، ما د قرآن مجید تلاوت وکه دام یو عبادتو، ما د نظر حفاظت وکه وای دا یو عظیم عبادتو. ولی وای ځکه ما ته په دې کې یو مزه یو خوند میلاو شو په مقابله د نور عبادتونو کې. ځکه نور عبادت چې کله سړی کوي او د نظر حفاظت اوسه نه کوي نو په دغه عباداتو کې ته لذت او خوند نه میلاویږي. که ته منځ کې بل طرف ته نظر حفاظت نه کوي نو تا ته کې خوند پته نه لګي. که ته تلاوت کې خو بل طرف ته نظر حفاظت نه کوي بیا مرته د منځ د خوند پته نه لګي، لذت پته کې نه میلاویږي. دی وجې نه هغه فرمایي ما دا ټول عبادت وکړه خو لیکن ما ته چې خوند مزه میلاو شوه نو ما ته د سترګو د نظر په حفاظت کې میلاو شوه. نو نظر حفاظت کول ذالک ازکا لهم، الله رب العزت فرمایي دیو به عبادت ته به زده کېږي چې کله دیو د خپل نظرونو حفاظت کوي. او چې کله د سړي عبادت ته زده نه کېږي، منځ ته زده نه کېږي، منځ خوا منځ چې کوي نو بوج کېږي پې، تلاوت نشي کولی په زړه باندې سخت راځي. دغه رنګې نور عبادت چې کوي نو په دې باندې یو سخت راځي، بس دغه رنګې یو پریشر پې راځي. دا ولې ځکه چې د نظر حفاظت نه دی کړی. او دوه علامات داسې